بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویڈیو گورئ د دې نه پس به تاسو سره یو څو خبرې کوم. मौजूदा दौर में हरमैन शरीफैन के इमामों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? हरमैन शरीफैन के इमाम एक जमाने से वहाबी चले आ रहे हैं, उसके पीछे सुन्नियों की मुसलमानों की नमाज नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग हज काबा के लिए जाएं, उमरा के लिए जाएं, लेकिन अपने साथ एक आलिम को भी लेके जाइए, वो नमाज पढ़ाएं, उनके पीछे आप लोग जमात के साथ नमाज पढ़ें। सुभान अल्लाह। عزتمندو تاسو دغه بریلی عالم دا خبرې اوریدلې، چا د هغې نه تپوس کړی دی چې نن سبا څوک حج له لاړ شي، عمرې له لاړ شي، نو هلته به خامخا په حرمینو شریفینو کې په دغې امامانو پسې مونځ کوي. نو په دیو پسې مونځ کول څنګه دي؟ نو دا وایي چې په دیو پسې مونځ کول د دې هیڅ فایده نشته دی، دغه خلک وهابیان دي، د دې په ځای باندې تاسو ځان سره بل امام بوځئ، په هغې پسې شاته مونځ کوئ، او که ستاسو سره خپل امام نه وي نو بیا ځان نه مونځ کوئ، او په دغه امامانو پسې د مونځ کولو څه فایده نشته دی. ولې وایي دغه وهابیان دي؟ نو افسوس په دغه بریلې بدعتي باندې او د هغې په خبرو باندې دی چې ته وایې چې په دې خلکو پسې د مونځ کولو څه فایده نشته دی. نو زه به تا ته لنډه خبره دا وکړم، بیت الله شریف او مسجد نبوي دا داسې ځایونه دي چې په ټوله دنیا کې د دې یو ډېر اوچت مقام دی، او د ټول نه زیات د مونځ اجر او ثواب هم دغلته میلاویږي. نو په دغې پاک ځایونو کې چې د ټوله دنیا نه د ګوټ ګوټ نه خلک دلته راځي عبادت لا، خلک راځي عمرې له او حج لا، او په داسې ځایونو کې الله پاک داسې خلک امامان جوړ کړي دي چې په هغوی پسې د مونځ کولو څه فایده نشته دی. نو نعوذ بالله ستا اعتراض خو بیا د الله رب عزت چې کوم دی په دغې فیصله باندې راځي چې الله رب عزت داسې خلک په دغې پاک ځایونو کې امامان جوړ کړي دي چې په هغوی پسې شاته د مسلمانانو د مونځ کولو څه فایده نشته دی. افسوس دی د دغې بریلې بدعتي په دغې فیصلې باندې، په دغې فتوا باندې، او په دغې خبرو باندې، او په دغې مسلې باندې چې کوم مسله او کوم فتوا چې کوم د دې غلطه ورکړې ده. نو داسې نه ده، زه په خپله هم څه وهابي نه یم او نه غیر مقلد یم، بلکې الحمدلله زه مقلد یم د امام ابو حنیفه رحم الله چې کوم دی په مسلک باندې یم. خو دې وخت کې دا خبره کول چې هره په دې بسې شاته د مونځ کولو څه فایده نشته دی او ځان نه مونځ کوه، دا 100% غلطه فیصله ده، دا 100% غلطه مسله ده. اول خو دا خبره داسې هم نه ده چې دغه خلک وهابیان دي یعنې غیر مقلدین دي، نه، بلکې دغه خلک چې کم دی هغه مقلدین دي او په 4 امامانو کې د امام احمد بن حنبل رحم الله په مسلک باندې دي. نو دلته دا خبره کول چې دی وهابیان دي دا دې هم غلطه کړله، او بالفرض و تقدیر که دی وهابیان مي نو دا خبره مه کوه چې به دې بسې شاته مونځ نه کېږي او د دې څه فایده نشته دی، دا دې بلکل غلطه خبره کړله. خو تاسو ځکه دا غلطه خبره کوئ چې تاسو عقاید چې کوم دی بعضې شرک ته نږدې دي، بعضې بدعات دي، نو تاسو ځکه به دغې خلکو باندې رد کوئ چې هغوی په تاسو باندې رد کوي او ستاسو حقیقت دنیا ته ښکاره کوي. نو الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.